بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او توانمن خدای په نامه. د بهار د تلویزیون او د سهیل د تلویزیون محترمو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او احترامات مو ومنئ. نن د جمعې ورځ او من بیا د ولسواکي سولې د برنامې سره ستاسو په خدمت کې یاستو. قدرمنو لیدونکو د روژې مبارکې میاشت د راتګ تاسو ته مبارکي وایو او خدای دې وکړي چې دغه د فضیلت نه ډکه میاشت زموږ د افغانانو د خوښۍ او خوشبختۍ او په هیواد کې د سولې د راتلو یوه ستره وسیله شي. دوستانو، د جنګونو او د جګړو تر خوا زموږ دردېدلی ملت چې د کرونا د ناروغۍ سره لاس په پنجه دی او په دې اړه د هیواد زیاتو خلکو ته رنګارنګ ستونزې په مخ شوي دي. په خواشینۍ سره زموږ د هیواد یو زیات شمېر خلک بلله وده چې د ناروغۍ د تکلیفونو سره لاس په ګریوان دي. دوی نشي کولی چې حتی د خپل بچو دپاره د ورځني کار له لارې یو څه غذایي مواد هم ترلاسه کړي. نو په دې اساس د افغانستان د خلکو په ژوند کې ډېر داسې درانده تکلیفونه رامنځته شوي دي چې هغه د افغانانو ژوند د ډېر خطر سره مخ کړی او ځوروي. د دې په خوا کې د روژې مبارکه میاشت چې د فضیلتونو ډکه میاشت ده، د یو شمېر هغه کورنیو دپاره چې نه کار لري او نه غریبي، نو د بچو د خط او خوراک د پیدا کولو لپاره حق حیران دي. ډېر د تاسف او د خفګان وړه خبره ده. دوستانو، د دغه مبارکې میاشتې په اساس باندې له تاسو ټولو نه هیله کوم چې راځئ لومړی د خدای پاک دربار ته سوال وکړو چې زموږ ګناهونه راوبخي او زموږ په منځ کې سوله او امن راولي. زموږ دغه ناپوهه جنګیالیانو ته چې د پردیو په اشاره یې همیش خپل وطن وران کړی دی، خپل نظام یې ړنګولی دی، خپل واکداران یې ننګولي دي، دوی ته د خدای د دغه مبارکې میاشتې په اساس اول هدایت وکړي او که د خدای پاک هدایت ورته منظور نه وي نو خدای تعالی دې دوی د خپل هماغه توان په اساس باندې دومره ناتوانه کړي چې په وطن کې جګړه ختمه شي. د بلې خوا نه زموږ په سیاسي چوکاټ کې د چارواکو هغه ناندرې او هغه په دولت او نظام کې دننه لاسوهنې چې د افغانستان د خلکو د ژوند د بربادۍ او د تکلیفونو سبب کیږي. خدای تعالی دې دوی ته هدایت وکړي او که چېرته هدایت د دوی په نصیب نه وي نو خدای تعالی دې دوی هم زر د افغانستان د خلکو نه واخلي. د دې په خوا کې نړیوال چې همیشه دوی خپلې ګټې د افغانستان د مظلوم ملت په ځپولو کې لټولې دي، د هماغه لوی خدای نه سوال کوو چې خدای دوی ته هدایت وکړي، په سمه لارې برابر کړي او که احیانا دا ورته ستا پیرزوی او لارونه نه وي نو خدای پاکه د دغه مظلومو افغانانو د انتقام د دوی نه په هماغه شکل چې تاسو ته مناسب کاري دا ترې واخلئ تر څو چې د افغانستان د مظلوم او دردېدلي ملت ګریوان د دوی د منګولو نه خلاص شي. دوستانو، د روژې مبارکه میاشت راځئ په دې مبارکه میاشت کې موږ او تاسې هغه مسایلو ته متوجه شو
چې کوم موږ او تاسو خدای پاک په هغه باندې مکلف کړی اوسو او هغه زموږ مسؤلیتونه ګرځولي دي. دوستانو د اسلام مبارک دین دوه برخې لري. یو برخه کارونه د یو انسان د خپل ځان لپاره یا دنیوي یا اخروي ګټه ده. لمونځ، روژه، زکات دا ټول هغه شی دي چې دا انسانانو ته په دنیا او په آخرت کې ګټه لري. ولی او ته د اسلام د مبارک دین داسې پرنسپل دي چې هغه انسانانو ته د نورو انسانانو د خدمت د وسیله کولو سبب کېدای شي. نو په دې اساس موږ باید د خپل هغه اساسي مسؤلیتونو ته چې د نورو انسانانو د خدمت وسیله کېدای شي هغه ته په دقیقه توګه متوجه شو او هغه په سمه او دقیقه توګه ترسره کړو. یو د هغه مسایلو نه زمونږ اساسي مسؤلیتونه او مکلفیتونه د مسؤلیتونو مکلفیتونو نه مطلب دا دی چې اوس د مثال په توګه په افغانستان کې جنگ دی. افغانان سوله غواړي خو سوله چیرې هم نه په خپل راځي او نه څوک موږ ته د توفیق په توګه راکړي، بلکې د سولې د راوستلو لپاره موږ او تاسو د انسانانو په توګه خدای پاک پیدا کړی اوسو، مسؤلیت لرو چې د هغې په راوستلو کې باید خپل مسؤلیتونه وپېژنو او خپل وظایف ترسره کړو. دوستانو تاسو ته هم معلومه ده چې د افغانستان جګړه چې د 40 کلونو نه تېرېږي د پردیو جګړه وه، همیشه په موږ راتپل شوې ده او همیشه د پردیو د ګټو لپاره استعمال شوې ده. او دا ګټې د دوی داسې راغلي دي چې موږ د دغه پروسې په اوږدو کې د خپل ځان د دفاع او د خلاصون لپاره باید هلې ځلې وکړو او کوي. دوستانو موږ او تاسې د دغه پروسې په اوږدو کې کله په یو شکل او کله په بل شکل د نورو د اهدافو ښکار شوي یو او کیږو. سوال دا دی چې تر کومه اولي مهمه خبره دا ده چې من او تاسې افغانان په دغه بحران کې چې خلکو سالم وطنپال او نیک افغانان یو څنډې ته کړي دي او د ټولو هغه دغه چې د خپل وطن د جوړښت په باره کې دوی باید خپل مسؤلیتونه صحیح په سره کې د هغوی نه محروم کړي دي. دا د هغوی اهداف دي، دا د هغوی کار دی او هغوی خامخا د دې لپاره برنامې لري. ولې کوم شی چې په موږ او تاسو پورې اړه لري هغه دا دی چې موږ د خپل افغانانو ځای او نقش په دغه مسله کې باید پیدا او خپل مسؤلیتونه ترسره کړو. سوله همیشه د دوو متقابلو اړخونو په منځ کې د درېمګړي اړخ په واسطه باندې منځته راځي. د افغانستان د جنگ او جګړې په میدان کې اوس دواړه متخاصم قطبونه وجود لري او درېمګړی قطب چې د دوی په منځ کې هغه سوله کې کوم چې د افغانستان د خلکو غوښتنه او د افغانستان د ټولنې سره برابر د افغانانو په ګټه او د ملي ارزښتونو سره برابر وي هغه منځته راوړي متاسفانه وجود نه لري. نړیواله ټولنه او خارجیان هم سوله د خپلو اهدافو لپاره په مختلفو بهانو او شکلونو باندې سبوتاژ کوي. سوله نه غواړي، ځان د تېښتې لپاره د لارې پیدا کولو لپاره غواړي چې جنگ او جګړه کمه کړي. دا سوال نه دی چې ختمه کړي، کمه کړي چې سوله راشي. سوله په جګړه کې امکان نه لري. نو د دې کار لپاره دا د افغانانو خپل مسؤلیت دی چې په دغه مسله کې خپل ځای پیدا کړي، خپل مسؤلیت ترسره کړي، ترڅو د په هېواد کې داسې سوله راشي چې هغه د افغانانو د ارزښتونو ساتونکي، د افغانانو د ملي ګټو ساتونکي او هغه په دې هېواد کې د یو دوامداره سولې
ازادۍ خپلواکۍ او یو با امن او با امرمندانه ژوند لپاره لاره هواره کړي. په دې خاطر باندې متاسفانه راځي چې خپل نیمګړتیاوې ومنو او هغه دا چې کلونه موږ د دې منتظر پاتې شو چې په دې هیواد کې به داسې شخصیتونه او داسې کسان وي چې دغه د درنګړي قوت په جوړولو باندې وکړ وکړي، خو متاسفانه چې موږ داسې کوم حرکت چې هغه د لپاره اغیزمن حرکت وي په نظر رانغی. بناء دا یو درن مسؤلیت زموږ په اوږو راپاتې شو، ولې موږ د ټولنې د آګاه عناصرو په صفت دغه مسؤلیت هم درک هم د دې په اړه کې لازم اقدامات شروع کړو چې د دې اقداماتو په ادامه کې په افغانستان کې د ولسواکه سولې شورا تاسیس وشو او مثلا دوستان زموږ ټولنه یو عجیبه ټولنه ده که خپل کار نه کوي ولستاسې په کار کې به سل سوالونه رامنځته کوي. دغه د سولې شورا رامنځته شوه وړه ضعیفه ده، لویه ورغواړي، ګټور غواړي، پراخه ورغواړي. که هر افغان واقعا د سولې سره مینه او علاقه لري او واقعا د یو افغان په صفت د یو مسلمان په صفت او د یو انسان په صفت باندې دا ترکیب چې د خدای پاک په دغه ملت او په دې ټولنه کې د یو سلسله مسؤلیتونو د سرته رسولو لپاره مسؤل پیدا کړی دی، نو په کار ده چې په دغه پروسه کې ځان شریک کړي تر څو په دې پروسه د لا خوالي او د مسؤلیت لپاره او د هغې په اړه کې د مختلفو نظریاتو او اصلاح کولو لپاره فعال ونډه واخلي. دوستانو هیڅ شی د اسمان نه جوړ نه راځي، دا انسانان دي چې یو پروسه شروع کوي او د پروسې په اوږدو کې په هغې کې خواله او پیشرفت راوړي. زموږ د سولې برنامه په افغانستان کې شروع شوې ده، د ټولو افغانانو ته مخه خلاصه ده. موږ په هر افغان باندې چې هغه د افغانستان ملي ارزښتونو ملي ګټو ته ژمن وي غږ کوو چې راشئ زموږ سره د دې سولې په دې پروسه کې لاس ورکړئ، قوت شو تر څو پورې چې د سولې دغه پروسه په یو مناسب او سم خط سره باندې پرمخ وړو. دوستانو زمونږ وړاندیز تاسو ته روښانه دی، راځي ډېرې پښتنې پرېږدو ځکه چې ډېر مسایل او ډېر تصامیم هغه د افغانانو حق دی چې وینیسي. موږ په دې مرحله کې ځان ته د دې حق نه ورکوو چې ټولې خبرې دې موږ فیصله کړو. زمونږ مسؤلیت د افغانستان د ملي تفاهم او همغږۍ د مرکز مسؤلیت دا و چې په افغانستان کې د سولې لپاره یو هسته کېږو. دا هسته تدریجاً باید پراخه شي، قوي شي، علمي شي، مؤثر او اغېزمنه شي، تر څو چې په دولت او په مقابل اړخ باندې د یو سالمې او د یو رغنده داسې سولې لپاره هغوی آماده کړي چې هغه عزتمنده او تلپاتې وي. د دې په خوا کې دوستانو موږ سخت ضرورت لرو چې دا ومنو چې سوله د راتلو نه علاوه ساتل غواړي. نو د ساتلو لپاره موږ باید یو میکانیزم ځای په ځای کړی اوسېږي چې د سولې د راتلو نه پسته هغه سوله وساتل شي. نو په افغانستان کې د یو توانمند سالم مرکزی نظام چې هغه د افغانستان د خلکو ګټو ته وفادار وي فوق العاده ضرورت دی، کنه د دې نه بغیر سوله نشي ساتل کېدی. نو په دې خاطر باندې افغانان باید د اول د نظام سره د سولې پر راوړلو کې کومک وکړي، بیا د سولې د پروسې په اوږدو کې او د سولې په مسایلو کې د افغانستان دولت باید د هغه سولې ته چې د افغانانو ارمان دی هغې ته په سمولو باندې مجبور کړی او دا شی هغه وخت امکان لري چې افغانان په خپل منځو کې د یو توانمند قدرت په توګه باندې د سولې د دغه شورا په شاوخوا کې سره راټول شوي او تنظیم شوي اوسي. خوشبختانه زموږ د سولې هلې ځلې افغانستان کې په چټکه باندې په مخ روان دي. د افغانستان د مختلفو سیمو نه د یو شمېر افغانان
تدریجاً په دې مسله کې ضرورتیا پیدا کړي او ونډه من د دې افتخار لرو چې اوس په افغانستان په مختلفو ولایتو کې خلک زموږ سره اړیکې نیسي او خپل علاقه ښيي او موږ تدریجاً د سولې د پروسه د افغانستان مختلفو ولایتو ته پراخو دا چې دا سوله څنګه کېدای شي چې په معاصره توګه باندې عملي شي دا د افغانانو په ونډه پورې لري د سولې لپاره طرحه د سولې لپاره پلان او پروګرام باید افغانان په ګډه جوړ کړي نو بنا ان زموږ د نظر دا ډېر د وخت دی او دا زموږ صلاحیت نه دی دا زموږ حق نه دی چې موږ د افغانستان د سولې په مسله کې ټول مسایل موږ وټاکو او وایو چې هغه دې تر سره شي نو بنا ان دا ډېر مهمه ده چې افغانان په خپل کې سره راټول او دغه پروسې د لاحق کولو لپاره هغه کوم اهداف او مسایل چې د لپاره پکار دي هغه سره تنظیم کړي دوستانو د نننۍ برنامې په وګړو کې د موږ او تاسو په دوه مسایلو سره بحث ولرو یو به د سولې برنامه وي او یو به د کرونا مسله وشي د کرونا مسله ځکه مسله مهمه ده چې زموږ د افغانستان خلک د سخت لوی مشکلاتو سره مخ کېدونکي دي کوم په دې رابطه باندې خپل وظایف صحیح تر سره نکو نو بیا خدای نه خاصه چې موږ یو ډېر لوی مشکل سره مخ نشو نو موږ د ټولنې د آگاه عناصرو په صفت باندې خپل مسؤلیت بولو چې په دې برخه کې موږ خپل وظایف صحیح تر سره کړو د برنامې په دې برخه کې زه تاسو سره د افغانانو دوه لیکنې شریکول غواړم چې دا ډېرې دلچسپه او مهمه دي دواړه لیکنې د کرونا او افغانستان کې د حالاتو په رابطه لیکل شوې دي دا زموږ د ملي همغږۍ د مرکز او همدارنګه زموږ د سولې د پروګرام هغه ملګري دي چې د دنیا په مختلفو ملکونو کې ژوند کوي عالم وي او وطنپال خلک لومړی لیکنه زه تاسو ته د ښاغلي عبدالوکیل سولمان صاحب تاسو سره شریکوم سولمان صاحب د خپل لیکنه په یو ډیره ښه تمثیلي پارچه کې تنظیم کړې ده چې هغه د یوې ښځې او د میړه ترمنځ د جنگ او د جګړې صحنه او بل اخره په افغانستان کې دغه او په نړۍ کې د کرونا د صحنې سره ربط ورکړي باور وکړئ چې د سولمان صاحب دا لیکنه معمول وسه په ما دومره اغیز وکړ چې ما هغه ته وړاندیز وکړ چې دغه باید افغان فلم ته واسول شي او په دې باندې یو ډېر لنډوکي خاصه فلم جوړ شي په دې باندې هم من کار روان کړی دی چې د دوی د لیکنه کوښښ یو د نړیوالو مطبوعاتو سره شریکه کو او کوښښ چې په نړیواله سطح باندې ور باندې یو فلم باندې جوړ شي ولسمن صاحب سولمان صاحب خپل لیکنه د خپل مرمن سره په خبرو کې داسې شروع کړي بوتان په خوکوم دروازه پرانیزم چې ناببره به په وګلاس کېږي مخ راوړم شاته ولاړوي لکه کوچنی ماشوم چې له پرانیستې دروازې په خاپوړ وځي او یا لکه بندي چې له زندانه په تېښته له کوم پټ سوري وځي له لاسه مې راونیسي او په زور مې په پرانیستې دروازه د ځان په لور راټېل وهي او وایي چیرې ځې خیرات خو به وي لکه په غلا چې مې لاس په لاس ونیسي سترګې مړې ونیسم خو مسکی شم یوه میاشت په کور کې بندي یم زړه مې خولې ته راغلی دی د ښې ورځې خو چا نه یې تړلی خو جنګ دی درې ساعته دي چې جګړه درېدلې ښار ته ځم هم سودا راوړم او هم له ازادۍ خوند اخلم
کوچنۍ لور ته چې نوې په خاپور راغلی او په پخو کې درغړي او مشر زوی ته مو چې په غولي کې په لوبو بوخت دی مړاوي ور وګوري په سترګو کې اوښې ډکې شي او راته وایي خدای دې هغه سات نه کړي که ته مړ شې زه به دوی څنګه رالویم لکه ژړا چې د هېڅ اغېز راباندې ونه کړي زه کله په جګړه کې وتلی یم ان په لنډه کرارې کې دې هم نه یم پرېښی چې د باندې لاړ شم پاسپورت ته لاس ونیسم پاس د ډګروال صاحب کور کې اور ولګېد ټول مرستې ته ورغله زه ورنغلم مخامخ ودانۍ ته ور وګورم مخامخ پلاک کې مې د ورور غوندې ملګری شهید شو منه دې کړم او بیا د لاندې پوړ غمجنې پیښې ښه در یاده کړم د لاندې کور جنازې ته د نورو بلاکونو خلک راغلل خو زه دې راوګرځولم لکه اروا چې دې تښتېدلې وي ارامه ولاړه یې اوښکې دې په سترګو کې لا هم ډنډې ولاړې وي په دې فکر کوي چې څنګه مې له د باندې وتلو راوګرځوي ناببره هغه په ژړا شي نو ودې نه لیدل چې څنګه د جنازې په کاروان د توپ مرمۍ راولوېده که مې نه وای راګرځولی اوس به کونډه وای دوستانو یو زنګ راغی که اجازه یې دا به واخلو بل شي شکر صاحب شما خوب هستین تشکر عزیز صاحب فاطمه خلاص مهربانی بله ببخشید صدای شما یک دقیقه اجازه بدین صدای شما قطع شده که من صدای شما رو دوباره وصل کنم بفرمایید بله نیازی صاحب بله بفرمایید بچه شو بله بله او د کرونا پر رابطه معلومات وغوښتل هغې ته به موږ او تاسو وروسته خبرې وکړو تشکر د نیازي صاحب نه چې مهمې مسالې ته زموږ توجه راواړوله خامخا په دې باندې موږ او تاسې بحث او خبرې لرو خبرې به پرې باندې وکړو د سولمر صاحب لیکنې ته ادامه ورکوو جنرال اغېز را باندې وکړ کله دې په غېږ کې ونیسم کلکه دې غېږ کې ونیسم ښکلې کړم لاس یې لاس مې په سترګو کېږدم ژاړم نظم خو په کور کې هم هېڅ نه دي پاتې ته وه اجمل به یوازې ځان دا ټوله سودا راوړی ژړغونې راوګوري په فکر کې ډوبه ولوېږي خو زر پخلنځای ته لاړه شي د اړینو خوړو جاج واخلي بېرته راوګرځي او وایي 2-3 ورځو لپاره خواړه لرو جګړه خدای دا کله دري 3 ورځې وروسته بس کوو په سترګو بېرته اوښې ډنډ شي لمن راته ونیسي او وایي ته مه ځه د خدای روی وګوره په هر شي پسې اجمل لیکه
د اجمل کور وطن لتا مې زیات هغه لکور په نو وتلو ټینګار کوي سودا او د ودانۍ د باندې له تازه وتلې سا او ټول په خپل راوړي د ګاونډیانو د ټاپیانو او مړو پښتنه او پالنه هم د په غاړه ده خبره بدر باندې ولګيږي لاجمل سره د ورورۍ او نږدېوالي احساس به راوپاري ولی هغه له پولاد ټول ډیر دبره د سار نه لري څه هغه ولګيږي اجمل د سولمان ورور دی سور اصله وباسي را لګدي شي په غاړه کې راولېږي ژړا کې بیا راته وایي خدای دې نکړي کستا ورور دې زما هم دی خو له هغه به څوک پاتې شي تا سره خدري نور تړل د دې سره هغه په چوغو وژل زه ورته وایم تاریخ ته وایم اجمل لما هم ډېر در باندې ګرانو او لما د ډېر نازاوه بیا د کلکه په هغې کې ونیسم لکه یو سرتیری چې د خپل قومندان امر پر ځای کوي او ډاډ ورکړم بس سمه ده خو ګوره دا جګړه ده که وژاړو که وخاندو زموږ په فرمایش څوک نه دروي ویره او اندېښنې لار نه ده غم به په خوشحالۍ بدرګه کوو موږ ته مخامخ کور ته لاس ونیسم ګوره څنګه یې هغه ورځ د ډزو په منځ کې د کوژدې محفل په خپلو سندرو تود وساته ته راته ووایي خو له پلار او مور پرته به یې هېڅوک په کوژده کې نه وو ومې خندل خویندې خو یې وې څنګه یې د مور سره یو ځای چمبه وهله او په لوړ اواز یې سندرې ویلې هغه له نازه مسکی شي او راته وایي نو زړه دې دی چې زه هم چمبره واخلم که څه په خندا او د مینې په ټول احساس ورغبرګه کړم ولې نه له دې هم بل ښه کار شته په ناز او نخرو مې تیر وهي ته لیونی شوی مېرمن مې وخاندي او په غرور راته ووایي نو که داسې مې نه وای کړی ته وای اوس به دلته ته په لندن کې وي خاطره او د کنجاو حفظ مې راوپاروي دا ټول یادونه دي نن څنګه راته مخکې کېښودل زه ورته وخاندم ځکه چې بیا دې په زندان کې اچولی او ټول مې لکه ماشوم څاري چې ونه تښتم له ځایه یو دم راوچت شم مخې ته یې نیغ ودرېږم او په لوړ اواز ورته ووایم یوه میاشت نه پټه ګرځېدلی یم او نه مې لامبو وهلې ده نو که هلته جګړه وه او اولادونه کوچنیان وو نو اوس خو نه جګړه شته او نه اولادونه کوچنیان دي ما هسې خپل عمر خوړلی و یو ورځ به مرم په خندا یې دا متل له غوږه تېر کړم نه دي اورېدلي چې وایي د شپېتو شي د ویشتو شي لکه د کوچني مې په تندي لاس راتېر کړي راته وایي لیونی کېږه مه کرونا له جګړې هم بده ده که بل چاته ده او که نه تا ته خو ډېره بده ده هم سابند یې لري او هم د شوګر ناروغي خو زه په خپله خبره کلک ودرېږم او د هغې نصیحت مې هماغسې بابیزه وګاڼه نو څه که ومرم اوس خو یوازې نه یي اولادونه به دې لمحال ښه ساتي په غاړه کې کلکه راوپېږي له سترګو یې اوښې دارې وکړي په خپل ټول زور یې ځان ته مې نږدې کړي په مخ او تندي څو وار خپل کړم په زړغوني اواز یې وویل خدای دې هغه ساعت نه راباندې ګوري داسې مه وایه ستا ځای هېڅوک نشي نیولی دا د کرونا د حادثې مقایسه ده د افغانستان هغه زبېدلي حالت سره چې موږ 40 کاله وشو د دغې کرونا د لوی مصیبت سره لاس په ګرېوان یو دوستانو زموږ او ستاسو ملت او زموږ خلک زخته ډېر دردېدلي دي او خدای تعالی دې زموږ او ستاسو وسیله وکړي چې نو د دغسې مصیبتونو نه خلاص شو
د برنامه په دې برخه کې لکه چې نیازي صاحب هم خپل ټلیفون کې غوښتنه وکړه من ضرورت لرو چې د کرونا پر رابطه باندې خپل خلکو ته لږ ذره زیاتې لارښوونې وکړو نو د پوښتنه چې دا غبل دوست لیکل ته ولاړ شم زه غواړم چې تاسو سره د کرونا پر رابطه باندې یو لیکل شوی دغه لارښوونه چې هغه د خپل اوریدونکو سره شریکه کړو دوستانو کرونا د دنیا د ټولو ملکونو لپاره یو لوی مصیبت خو موږ افغانان ته د ټولو د مصیبت سخت او دروند اول ځکه په دې خبرو کو چې کرونا ولې مهمه ده ډېر ناروغي په دنیا کې راغلي دي ولې دا ناروغي ځان ته ځانګړې ویل اول دا ناروغي فوق العاده ډېر زیاته ساري ده او په ډېر سرعت سره خبري په دې خاطر باندې دا ناروغي د خلکو په صحت باندې ډېر سخت بد اثر اچولی شي نسبت ډېرو نورو ناروغۍ ته دا ناروغي د نورو ناروغۍ برخلاف د هر ناروغ کورنۍ ته او د ناروغانو ډاکټر ته انتقال کوي او د ډاکټر او طبي پرسونل د لارې نورو خلکو ته انتقال کوي یو مرض چې ستا خپلوان چې باید ستا کومک وکړي هغه ته د انتقال وسیله کیږي او ډاکټر کا ستا د علاج کوشش کوي چې بل نور خلک هم هغه ته د علاج لپاره راوړي وي هغه د دې په مصیبت اخته کیږي نو دا باید من او تاسو یو خطرناک جدي ناروغي په توګه وګورو او ویمن تاسو وګورئ په څلور میاشتو کې تقریبا یو سلو ځاوي ملکونو ته اثرات وکړو 2 میلیونه او 600 اته زیات خلک په باندې اخته شو تر اوسه پورې 2 لک تلفات دا جدي ناروغي ده ټول انسانان خصوصا افغانان دا باید ډیر جدي ونیسي چې متاسفانه په دې برخه کې موږ ځانګړي ستونزې لرو تر اوسه په نړۍ کې د عمومي محاسبې د مخه وفسره کسان چې په دې باندې اخته شوي دي مړ شوي دي په امریکا کې چې د دنیا د ټولو نه ابجحترین ملک دی په دې کې تلفات 15% په افغانستان کې تر اوسه پورې زموږ واقعات دوی د الله سو ته نږدې خای او سروي کسا تلفات خای خو د طبي تحقیقاتي خلکو په وینا او د یو تعداد رسمي مقاماتو چې نمونه اخیستلي جواز نه لري دا غوي په تای باندې دغه فیصدي چې په افغانستان کې اوس 3.3% او تلفات 40 کسان کوي دا درست او صحیح ارقام نه د صحیح ارقامو د نشټوالي لپاره دوه ډېر عمده دلایل دي او دا د چې کرونا د پاره په افغانستان کې د راپور ورکولو یو خصم سیستم نشته نه د مرکز او د ولسوالۍ ارتباطات صحیح دي او نه د ولسوالۍ او د خلکو ارتباطات صحیح دي ډیر چې وتا تاسو د بخوانا یو ته د چارواکي ورکه په خبرې د دې لپاره چې د دوی وظیفې ته صدمه دوی هغه پټي چې دا د ټولو نه سخت لوی مصیبت دی چې د دې باید په کلکه مخنیوي وشي د بل خوانا دوی چې کوم واقعیت خي دا هغه ټیسټونو په اساس خي چې دوی تر سره کوي ولې د یو رسمي مقام نه راغلي لیک چې مانن ترلاسه کړی دی هغه وایي چې موږ د مشرقي زون په سطح باندې یوازې یو تشخیصي لابراتوار لرو چې په دې کې موږ په 30 ساعتو کې په اعظمي توګه د شپږ تراویح پورې کسان ټیسټ کولای شو په داسې حال کې چې د یو کیس سره تړلي کم از کم 50 کسان د ضرورت د دې لري چې باید ټیسټ تاسو اوس په خپل فکر وکړئ چې دغه ټیسټ سامانالات چې دوی لري د یو کس یو پیښه لپاره کفایت کولی شي نو څنګه به د نورو پیښو تشخیص په باندې وکړي دلچسپه دا ده
چې دغه مقام لیکي چې موږ د ډیرو خلکو معاینات نه کوو، موږ یوازې هغه چاته معاینات کوو چې هغوی اراز او علائم یې بالکل واضح او روښانه شوي دي. یو د علتونو نه چې زموږ خلک شکایت کوي چې موږ نه ټیسټ واغسته او نتیجه راته نه راکوي، نتیجه ورته ورکولی نه شي. دا ځکه چې هغوی د ټیسټ امکانات او شرایط په هر ځای کې چاسو دی باره کې جدي مسؤلیتونه لرو او دا باید تاسو جدي ونیسو. چې اول تر ډیره وخته پورې چې یو سړی په اخته شوی اوسېږي د خپل ځان نه خبر نه چې ناروغ یم، 4-5 حتی تر 14 ورځې پورې هغه کې هیڅ علائم نه. په دې وخت کې د خپل کورنۍ سره په تماس کې اوسي، د نور دوستانو سره په تماس کې اوسي او په دې وخت کې دا ناروغي انتقالي و دغه خلکو ته چې کله د تشخیص وشي چې د اوس په اراز او علائم پیدا شي، نو بیا لکه تاسو ته معلومه ده مراجعه کې شفاخانو ته او زینو ته وغلطه نور ناروغانو نور خلک موسي دوی راځي وغلطه پراته وسیږي، نه معاینات کېږي، نه تشخیص کېږي او نه تداوي شروع کېږي. نو په دې خاطر باندې د دې مرض شرایط فوق العاده زیات دي. زموږ او تاسو ټولنه دوه وسوځي د دې مقابل کې لري چې اول باید په دې پوښ او بیا په دې باندې تاسو خبرې وکړو چې څنګه مخ ونیسو. اول څه زموږ د خلکو څه زموږ رسم او رواج او کلتور د کورونا د ناروغۍ د لپاره ډیر یو خراب محیط رامنځته کوي. مثلا من عادت لرو چې لاس ورکو، غیږ ورکو او د خلکو سره ډیر په خوا نږدې کېنو، مجلسونه لرو، اکاړې کوو چې څه نه وسیږي، بس ورزو د یو بل ملګري سره په کور کې راځو، هغه مونږ راځي، مونږ هغه کارزو په جمع باندې موضوعونه کوو او یو عالم نور مسایل کلتوري داسې دي چې دغه تغیرات ښکارېږي چې زه څنګه ووایم چې زه تا نه لرې کېږم او زه څنګه چاته ووایم چې زه تا ته لاس نه درکوم. نو دغه نوه کلتوري مسایل دا فوق العاده خطرناک دي. سالم او عقلمند سړی د یو کلتور مثبت اړخ باید هغې نه استفاده وکړي او منفي اړخ مخه باندې ونیسي. نو زه په کلکه باندې په دې برخه کې افغانانو ته غوښتنه کوم چې د کلتور دغه منفي اړخ ته جدي پاملرنه وکړي. بل مهم اړخ چې د کلتور زموږ او اساس دی هغه دا دی چې فرض کوم ته مریض اوسې راځي د مریضي پټه چې موږ پورې به خلک وخاندي وروره دا هغه مریضي نه ده چې د کستا کم ګناه ده چې ته مریض شوی، دا د تنفس په لاره باندې انتقال کوي. هر څوک چې چا سره نږدې شي یا د تماس د لارې انتقال کوي چې هر ځای کې بل چا لاس یې ښي لاس کې خو د ناروغي تاسو انتقال کولی شي په یو کمپیوټر، په یو دروازه، په یو د سودا په خلطه، یو بل ځای ډېر بله شی نه دي چې د هغې د لارې انتقال کوي. نو بنا موږ هېڅ نه پوهېږو چې څوک مریض و او څوک جوړ و، چا دا مرض درلوده او چا نه درلوده. نو بنا دغه مسله چې زه څه پروا کوي نو که زه ماسک واغوندم که ونه غوندم، دا چې زه چاته لاس ورکړم که ورې نه کړم او دا ټول مسایل دې کې منفي اثر پرې باسي، نو د دې جدي جلوګیري پکار ده. یعنې زموږ خلک باید په دې پوه شي چې د دغه تکلیف لپاره د خپل کلتور هغه منفي اړخونه باید اصلاح کړي. ښه د دې ټولو بدبختیو په منځ کې دا هم تاسو ته باید طریقه کومه چې امید دی چې زر به دا د کنټرول لاندې راشي، ځکه چې هوا مخ په ګرمېدو ده او په ګرمه هوا کې بیا دا ناروغي دا وایرس انشاءالله چې کنټرول کېدای شي. زمونږ دیني مسایل د دې لپاره ډېر سخت مساعد دي. موږ جمع کوو، موږ تراویحګانې کوو او دا هغه شی دي چې د دې لپاره زمینې مساعد دي. یا تاسو وکتل چې تر ډېره وخته پورې مدرسې په افغانستان کې په حفظ دي چې دولت امر کړی مکتبونه بند وو، ولې زموږ ملا صاحبانو مدرسې چالان پرې شوي. دا خلکو ته دا تبلیغ کوو چې دا کورونا د کفارو مرض دی، مسلمانانو سره غرض کار نشته دی. دا ټول ډېر ناوړه او ډېر غلط اثرات لري او د ټولنې خلک باید هغې نه په کلکه جلوګیري وکړي. تاسو وګورئ د طالبانو په لیکو کې یو عالم حادثات تشخیص شوي دي چې شته دی او په ډېرو سیمو کې طالبانو حتی د
نړۍ آزاد ډاکټرانو ته د دې اجازه ورنکړه چې د خلکو معاینات وکړي تشخیص او تداوی وکړي دا اوس هغه بدبخته کار دی چې دغه مجاهدین زی نور مجاهدین سره کې دغه زی په کورو کلی ولس کې خبريږي کله ورځې د شپې خبريږي زی خلکو ته د غناروغي انتقالي او دا د فوق العاده مشکلات راوړي د بل خلک موږ اساسي د خلکو فقر او غریبي د بل مشکل ټول دنیا کې دولتونه خلکو ته ډوډۍ رسول شي د کار په وخت باندې ورته پیسې ورکول شي که کار ته نشته زموږ خلک دولت د امکانات نه لري مجبور دي چې کار وکړي او که کار ته تیزي د بده چې د ناروغي په انتقال کې ډېر اثر پرې باسي چې دا خپل ځات کې یو بل لوی ستونزه ده او موږ تاسو باید په جدي توګه باندې د متوجي اوسئ زموږ مناسبان متاسفانه تر اوسه پورې اکثرو فرایانو ډېر منفي رول ادا کړی دی دوی نه جدي توګه باندې غوښتنه کوي چې دوی د خپل مسؤلیتونو صحیح درک او په صحیح توګه وګوري د بل خواله په دې اړوند باندې غټه ستونزه د افغانستان د دولت ده اول زموږ په جوړټولنه کې جنگ دی د جنگ په وجه باندې خلکو ته لاسرسي فوق العاده مشکل دی جنگي ډلې په دولت کې دننه لاندري او د خودغرض همسایگان د ټول هغه شی نه دي چې دولت نیمګړی کوي چې خلکو ته خدمات نشي رسولی د بل خوا دولت زیاته توجه او زیات بودیجه او امکانات په نورو مسایلو باندې مصرفيږي د کورونا د پاره نشي کولای چې په صحیح توګه باندې لاسرسي وکړي په افغانستان کې وسایل نشته دي فني پرسونل نشته دي نو په دې خاطر باندې دا سوز د زموږ د افغانانو په منځ کې د ټول په هر ملک په نسبت باندې فوق العاده ذاته خطرناک ده د دې ترخات د دولت په چوکاټ کې یو بل غټه سودا د اداري فساد ده تاسو وګورئ یو عالم شکایتونه موجود دي چې د افغانستان د صحت وزارت او یو څو اداري څومره د کورونا په مسله کې غیبي مسؤلانه برخورد کوي زه مسؤلیت به خپل چې تاسو سره دلته د یو افغان مایکروبیولوژیست چې هغه په همدغه رښتا کې سخت توانمند شخصیت دی زید مشروطوب نه پیژنم ډیر سپیشل پاک افغان دی او هغه حاضر چې د افغانستان دولت وزارت صحت عامه ته د فیسبوک د لارې احوال مولګي چې زرم په دې مسله کې د طالبانو خدمت وکم زه یوازینی مایکروبیولوژیست په افغانستان کې چې په دې مسله کې ما ریسرچ او تحقیق کړی دی ما له دغه تحقیق په لندن کې تاب شوی دی نو تاسو باور وکړئ چې دې مرحله ته راورسېده چې دې ځوانته ویل شو چې بس تاسو ضرورت نشته زموږ ټیم ارڅ پوره دي نو تاسو وګورئ چې په یو ملک کې د فساد جوګه دومره بدبختۍ ته رسیدلی چې د ډاکټر صاحب پښتون پرسان یو وطن دوست پاک زلمه چې په ټول معنا باندې هغه د دې خاورې لپاره یو متعهد انسان دی هغه ته نه یوازې دا چې تنکار او استفاده نشي کولای بلکې مخیس نو تاسو د دې نه اټکل کولای شئ یا تاسو تک مخکنی لیکل چې ما تاسو سره شریک کړل چې دا د یو رسمي مقام لیکنه ده چې هغه وایي چې موږ دغه سوسونو سره مخ نو په دې خاطر باندې زموږ د دولت یو ډیر غټ نقص دی چې کله ایران مهاجرین د افغانستان ته په زور باندې راستول دا د ټولو بین‌المللي صحي قوانینو خلاف عمل وو د افغانستان ضعیفه اداره په دې ونه توانیده چې د ملل متحد د لارې او د نړیوال روغتیايي سازمان د لارې د دغه خلکو د راتلو په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي دا سبب د دې چې موږ په وطن کې واقعیت فوق العاده زیات تیت او پراخ شي نو په دې خاطر باندې دا سوزز موږ اوساسه په ټولنه کې جدي دي او موږ او تاسو یو لار پاتې کیږي او غدا چې موږ او تاسو د دې مرزي په مقابل کې څه کولای شو سوال دا څه دی چې تداویز موږ اوساسه په وطن کې فوق العاده مشکله ده نو موږ تاسو باید د دې او وقایه کې اساسي توجه وکړو د دې مخکې چې موږ تاسو په وقایه باندې خبرې وکړو په لګي په اراز او علامه باندې خبرې کوم چې د افغانستان خلک د دې پر خپل باندې لګ بلتیا ولر معمولا د دې اراز او علامه د 15 او 14 ورځې نه وروسته شروع کیږي او تر 14 ورځې پورې د بیا علامه دا خطرناک مرحله ده او دې کې خلک
مرض ته انتقال ورکړي څه کول پکار او دې ځکه د چا لپاره پاملرنه پکار اول کته سي د یو ځای ته سفر کړی چې هغه ته د کرونا پیښې مثبتي تشخیص شوی وسیږي داخله باید فورا ځان کارانتین کې په خوا د نتیجې څخه رایم او راځم نشو شوی په خپل کور کې ځان په یو جدا ځای کې وساتي تاسو د یو د کورنۍ سره چې هغه ته د کرونا مریض و تماسم مثلا غلې وسیږي یا غوی راغلی یا تاسو ورغلی یا چې تاسو راوړی یا تاسو چې ورولې یا تاسو د چې اخستې د دغه خلکو دوی باید په خپل ځان کارانتین کې څنګه همدغه دوره د صلات ورکول دوره ده او باید خپل کورنۍ نه ځان لري وساتي او د نورو دوستانو خپلوانو نه ځان لري وساتي کارانتین هیڅ جرم نه دی او ترکه کارانتین د مشکل کار نه دی د شروع د اکثرا د زکام په څیر علامه باندې چې د پوزې خارښت د زکام په څیر د پوزې پیدل وشوخه د ستوني خارښت او دم او کله کله د طبي په شکل ځان درد او سر درد په شکل شروع کی همداسې په لږ پیشرفته حالاتو کې معمولا د خلکو ګوتې د اکسیجن د کموالي د کابله یو نو کبوتي رنګ یا شین بخار غوړي رنګ لري چې دا یو بل علامه ده چې اکثرا ذکر شوی امید ده چې خلک په دې باندې خبر وسیږي چې دلته د تنفسي مشکلاتونه دا پیدا کیږي تنفسي مشکلات او د شوشونو پرسیدل د یو بل علامه ده چې هغه خطرناکه اخري مرحله کې پیشرفته مرحله کې منځ راځي او په دې وخت کې مریض جدي نظارت پکار دی په شفاخانه کې به ساتل پکار دي او تداوی پکار ده اوس موږ تاسو راځو د تداوی او د وقایې په برخه کې لکه چې مخکې مو ویل چې تداوی زموږ خلکو لپاره مشکله ده نو پکار دی چې موږ په دغه باندې زیات فوکس وکړو په وقایې باندې د تداوی او وقایې په رابطه تاسو ته عرض کوم چې ما یو سلسله پیشنهادونه په دې رابطه حتی د نړیوال صحي سازمان ته استولې دي چې هغه په ټول نړۍ کې نوي او بلین پیشنهادونه دي چې هغه ته زیات خلک حتی طبي ټولنه نه متوجه شوي یو مسله چې خلکو ته په پوهیدل پکار دي چې کله مریضان مراجعه کوي او ډاکټران ورته وایي چې تاسو کور کې پاتې شئ دا هغه ته ځان کارانتین کوي دا تقریبا یوازې نه چې په افغانستان کې بلکې په ټول دنیا کې هغه سټانډرډ تداوی دي ځکه چې د دې تداوی نورو برخو کې بغیر د ریزش تداوی نه بل هیڅ شي نشي کېدی مګر چې تنفسي تکلیفونه پیدا کوي په دې مرحله کې کته ست ډاکټر وایي چې بس صحیح ده کې دې چې ته وسه لکه کو کې پاتې شه یو شپ کول پکار دي او هغه د چې د سوشي چې زموږ زر تشخیص نو وقایه وشي او خلک کارانتین شي دا غینا خواته ډیر زیات څه تداوی نشته دي مو پرشاله کېږي او مو خطا کېږي چې کته څه بستر نکړي تاسو دوا در نکړه دا ګونستاسي د خطر ده نه اصلا ځات څه کولای نشي او وسایل نه لري او دغه نو مون ټول خلک باید دغه مسائل د دې لپاره دغه ولې نشي چې ولا وزارت ټول به کفایتي دا دغه ځوان غم نه کوي او دا نه کوي وغه نه کوي ځکه په دې مرحله کې څه زیات کېدل نشي دا کوم خاص دوا لري تر اوسه پورې او کوم خاص واکسین لا تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی نو بنا د کې لږ احتیاط پکار دی د زر دغه کېږي کوم شي چې ډېر مهم دی چې په وقایه کې تاسو د نورو خلکو سره د تماس نه جوړګری وکړئ څومره چې ممکن ده د کور نه د باندې موزه ماشوم په کور ساتي پلم په کور کې پاتې شي البته چې څومره ممکن وسی چې ممکن نه هغه د صورت کې نو تاسو مجبور اوسئ چې ولاړ شو بیا زو دغه خپل شرایط دي په کور کې کتا سي لږ زرم اراز ولاند ته پیدا شو کوشش وکړئ چې د کورونې نه ځان پیل کړئ او کله بعد تاسو ځای ماسک باید واغوندئ دسکشه باید واغوندئ کتا سي په کور کې کارانتین اوسئ ماسک واغوندئ دسکشه واغوندئ او د کورونې آزاد مو هدایت ورکړئ چې تر ممکن هغه پورې د ماسک دغه وکي کا احيانا ماسک نه دغه نو وسی کی دسکشه نه دا ټولي حل لري او هغه د څه حل لري چې موږ اوساسي د شرایطو امکانات سره برابر دي د مثال په توګه کماس نشته ده
اول خو ماسک او تاسو ټول د خپل د ټوټونو جوړول شو تاسو باور وکړئ چې زه په امریکا کې اوسېږم او ما ځان ته ماسک په خپل جوړ کړم ټوټه مې راوسته ماشین سره وې ګټل د حماس همدغه سي تاسو د ډسکشن په رابطه باندې کچېتا پلاستیکي ډسکشن وسی خو ډېر ښه کني ټوټې ډسکشن راوخلای او تاسو ته ورسته وخم چې څنګه تاسو زه د میکروبي مایع په خپل کور کې جوړول شي دغه د میکروبي مایع سره هغه لمده کوي او ولاندې یو بل ټوټه خپل لاس ته تاو کوي دغه ډسکشن تاسو بل واچوي دا ډسکشن باور وکړي چې دغه طبي ډسکشنونه اوچته او حدا زه تاسو ته پاسته تشریح کوم چې ولې دا مسله ده او دا زما وړاندیز وو چې نړیوال سازمان ته مې هم ورکړی دی د خپل او د نورو خلکو په منځ کې مسافه وساتئ 2 متره مسافه جدي توصیه ده چې تاسو باید وساتئ ډېر خلک بدبختانه چې دغه مسله نه مراد کوي لکه دا په دې معنی نه ده چې واځتي باید مراد کبل څوک نه مراد کوي هم د اساسي جدي مسولیت چې هغه باید کنټرول کړي کله دلچسپ دا ده چې دوه ورځې مخکې زه مغازې ته لاړم چې غذایي مواد راوړم کورنۍ ته د زمانه مخکې او زما شاته کس د مخه قسم باندې شو چې ما خاطر راځي شي او ما د شاخ خاطر قسم راځي شو دوړ ته موږ چې لږ شي ما نه لږ شي تاسو حق نه دي چې زما 2 متره مسافه کې رانه وځه دوی لږه به ته نه وکړه ما د یو ترک نه کار واخستو ورته مې ویلي ما زه شکمنه ما چې ما باندې په کورونا وسی تاسو باید ما نه لږ شي دوه ډیره مسافه ونیوله نو ټول داسې دی چې زمونږ خلک بدبختانه ته مجبوري دي چې حتی دغه یو مسله باندې استعمال کړي نو خو اساسي خبره ده چې دغه مهمه ده چې مسافه باید وساتل شي د بل خواله د لږه تازه معلوماتونو ځان خبر کوي او د ډیرو خلکو ډیر خبرې دا ګمراه کوونکې دي هغه ته ډیر ځات وګمني سي کړه او د وزارت صحت عامه د نړیوال صحي سازمان او د دولت معلوماتونه چې کوم دي دا کار دي دوی ته وګورئ ځکه هغه معمولا د دنیا د ډیرو ریسرچ او تحقیق مؤسساتو راغلي اوسي د خپل عقل نه کار واخلي ډیر عقل متاسف او ډیر خلک متاسفانه د خپل عقل نه کار نه اخلي او په ډیر سادهګۍ باندې د فیصله باندې یا غرور کوي او یا خلکو ته مخور کوي چې د دې مرض په انتقال کې ونه ولري د لاسونو منځل په صابون سره ډیر مهمه طریقه ده دې ته متوجه اوسئ چې صابون سره یوازې اوبو سره لاس نه پاکي ځکه چې د دې وایروس شاوخوا ته لږ تر څو چې هغه غوړي لنشي دا وایروس ژوندی پاتې کیږي نو که اوبو سره تاسو وینځئ تاسو لاس نه ولري شي خو ژوندی پاتې کیږي که تاسو په صابون سره او اکثر البته د لاس سره د اوبو سره لري کیږي نو کته چې د صابون سره وینځي د دې نتیجه دا کیږي چې هغه وایروس ویل کېږي او د منځسي د لاس وینځلو په مسله کې یو مهم ټکی چې ما تشخیص کو او نړیوال سازمان ته موږ لیکداري اکثره خلک کله سوي کې لاس وینځي کپلوټه کې باندې لاس وینځي څه راځي اول هغه د لوخه راخلي لاس په باندې کېږي هغه نو بمبا چالالي لاس په باندې کېږي د راځي لاندې په صابون باندې لاس وینځي او ګورو څه کی د لاس وینځلو نه پاسه به ته په ماغه بمبا باندې لاس کېږي چې په باندې کې یا په ماغه لوټه باندې لاس کېږي چې لري کی نو خو څه شفو به ته دوباره ماغه میکروب د لاس راغی بنا ان څه کول پکار دا زما وړاندیز دی او دا ما مرته مراد وکړ چې اول سړی باید اماغه لوټه یا اماغه د سوی لاس ته باید په اوبو او په صابون او کزدي میکروبي مواد وسی هغه باید تر څو چې هغه پاک شي کله هغه د ورسره تاسو خپل لاس ومینځه او به مپاغیزه باندې لاس کې خو به وساس لاس para نه میکروب دی د لاس وینځلو یو خاص طریقه ده چې دا باید تاسو د پجیدي توګه مراعات کړئ لاس واخلئ په ویلون کې بیا لاس دا ورغوي کې صابون واچوي خې ومګي د ګوتې یو بل سره خ د نن واسي دا ګوتې باید تاسو وسیږي خې پاک وینځل شي د یو لاس ګوتې راوخلې د دې بل لاس په ورغوي کې دغه سیګر حرکت ورته ورکړي چې هغه تر څو پورې د دې ګوتو په څوکو کې اکثر دغه ویروس چې وسی دا لری شي په هغه طریقه باندې د چپ لاس ګوتې راوخلې د په خلاص ورغوي کې همدغه څه په ګرځا توګه باندې وصول وي تر څو چې دغه د ګوتو څوکي خېسي پاک شي
دا به کم از کم تاسو د یوې دقیقې په وخت پورې تاسو وینئ دا به ډېر ښه بل مسله د ډسکشن ده د ډسکشن په اړه تاسو ته یو وړاندیز کوم اکثر خلک فکر کوي چې ما ډسکشن واوسې نو بس ارڅ صحیح ډسکشن تاسو د لاس د بل ځکه کې وایروس وسی هغه نه ساتي خدا چې تاسو د بل سړي تنفسي وایروس نه ساتل ولیکم چې ډیره اشتباه په ډسکشن کې دا هغه همدغه مسله ده چې سړی ډسکشن په لاس کې یو ځای دروازه په باندې خلاص کی بل ځای تلار چې پرشه په باندې ټچ کی بل ځای تلار چې هغه باندې لاس کی نو دغه ډسکشن کتا ساتي لکه دا وایروس د یو ځای نه بل ځای ته انتقالي چې دې ته هیڅ متوجه شوی نه دي زما وړاندیز دا ده چې موږ دوه جوړه ډسکشن استعمال کړو لاندې ډسکشن پلاستیکي استعمال کړو چې زموږ د تحفظ وسیله شي د دې د پاسه ټوټي ډسکشن استعمال کړو د ټوټي ډسکشن ګټه دا ده چې هغه باندې تاسو د غذا د میکروبي مواد چې وایي دا تر یو وخت پورې پاتې کېدې شي وچی کنه چې دا غذا د میکروبي مواد په باندې وسی اول د پلاستیکي ډسکشن د دې لاندې دي هغه د غذا د میکروبي مواد ستاسو بدن ته نه پریږدي چې داخل شي بنا د دې خطر نه بچ کیږي لکه دغه ډسکشن کتا سي پارځه کې لاس کې خود چوندې کې زده میکروبي مواد دي هغه میکروبونه وښني کله په ځکه لاس کې خود میکروب دی یو ځای بل ځای ته نشي د بل خواله د دې ډسکشن په واسطه باندې تاسو د داخلي پلاستیکي ډسکشن تاسو د ډیر وخت لپاره استعمالول شي اوس یو لوی مصیبت راغلی دی هغه دا چې پوي خلک چې ډیر کم خلک په دې پیږي هغه دا چې دا ډسکشن یو ځای سره ورغولي زریو باسي بدل کی بل جوړ واچي بیا چې پر ځکه کلاس کې خدای غلري کی نو دا څومره ډسکشن به موږ ولرو چې هغه سي د دوامدار ته نه کار واخلو خو تبدیل چې نشته نو موږ به دا یو ډسکشن به ټول ورځ استعمالوو موږ فکر کوو چې دا پاکه ده استعمال نه لري دغه ټوټي ډسکشن استعمال دا فائدہ کوي چې تاسو هغه دوباره منځره شي په خپل جامع چې په دغه کې واچوي نو هغه تاسو ورسره د کلورین یا چې موږ ورته مایع صفت کننده وایو دا د جامو سره واچوي هغه میکروبونه وژني خو یو شي ته متوجه اوسئ چې کلورین دونه وایي چې جامو کې چول کېږي یوي هغه دي چې د رنګ جامو لپاره استعمالېږي چې هغه رنګ نه خرابوي او یوي هغه دي چې هغه سپینو جامو لپاره چول کېږي کته رنګ جامو سره واچول دا غیر رنګ خرابوي نو دې ته په موسیقي چې دا اشتباه ونشي دلته په ځای کلمه چې تاسو د حقوق کې د ضد میکروبي دوا د جوړولو طریقه هم وښایو د ضد میکروبي دوا جوړولو اسانه طریقه دا ده چې تاسو او همدغه بلیچ مای یا کلورین مای چې ضد دا مای صفت کننده متوي دا ډولونه استفاده وکړي په یو خبره ودا چې تاسو د هغه سي یو پمپ نه استفاده وکړئ خو پمپ نه هر شي لوخي کې جوړوي کولای شئ استفاده وکړئ تاسو 15 برخه وبو او یو برخه دغه مای واچوي دا تاسو د لپاره بهترین د میکروبي مای تشکیل لمدا ټوټه په لمدا کې پارځه چې راکشي هغه پاکي خو دې ته مونږ پام وسیږي چې ډیر زیات ځکه مې استعمالوي چې کلورین په خپل د یو غاز په شکل باندې دغه کیږي او هغه یو خطرات لري نو ته کوشش وکړئ چې څومره کم اندازه استعمالول شي دا استعمال بل مسله چې دا هغه دا چې تاسو په کورونه کې خزو او ماشومان ته ډیر پام وکړئ دا وخت د فشار وخت دی سره زم خاصه کیږي ستومانه کیږي ماشومان سره ویډیو وکړي لوګو سره وکړي دا ورکه ورته خزو او ماشومان معمولا ډیر ډاریدل وسیږي خو کتا چې هغه ته ډاټ ورکړي هغه روح نه رامیږي کله هغه معمولا ډیر فشار سره لدی چې تاسو ته بنوي او هغه معمولا ډیر زیات فشار وسی کچته تاسو مشکوک شوي نو کوشش وکړئ چې نور خلکو ته خبر ورکړئ چې تاسو کار نه شي تاسو هم چې تلان شي وټامین سي ډیر استعمال کړئ کا مالټا نارنج او دا شان د برنامه اخر برخه تر رسیدو بخره غواړم چې د وخت کموالي د کبله زینوشن چې راخده مدونه شو ولې خو تاسو ته یو شاوای او غدا چې راځي د دې کرونا د ناروغۍ نه ذکر وکړو اول راځي خپل خدای ته توبه وباسو چې سم مسلمانان جوړ شو
سم انسانان جوړ شو چې خدای پاک موږ ګناهونه معاف کړي او اصلاح شو او دا مصیبتونه موږ باندې ختم کړي د بل خواله امید ده چې د کرونا نه وروسته دا ټول دنیا یو نوې دنیا شي د مینې او محبت دنیا شي د ورورۍ او د خلاصولۍ دنیا شي ځکه چې د دې ټول دنیا ټول وسایلو هیڅ انسان ونه شو ورنه دلته رئیس جمهور مریض شو دلته غریب مریض شو دلته کرسچن مریض شو دلته يهود او نصارا مریض شو دلته مسلمان مریض شو نو بناء دا ناروغي اصلاحات لري امید ده چې د دې ناروغي په نتیجه کې به موږ او تاسو یو صداس شي نه ذکر وسیږي چې هغه د دې خلکو لپاره دغوي یو اخري ټکی چې د یاد وته مهمه ګڼم چې خو دې وکي کله خبرنامه څو د وزارت صحت عامه د افغانستان سره شریکه کی زما په خپل ان باندې چې د دې ناروغانو تداوی په آزاد هوا کې او لمر پرنا کې ډیره مؤثره د نسبت په داخل د اوتاقونو شفاخانو کې دا ځکه چې د آزاد هوا او د لمر په موجودیت کې دا وایروس ډیر زیات منځسي نو کا لږ امکانات موجود وسیږي چې تحفظ وجود ولري د دې مریضانو لپاره تجربه ولشي او هغه تداوی وشي او یو څه زیات وخت دوی ته د غوړ کې چې لمر ته کېږي چې ډیر څه د لمر نه وشي دا به د دې په علاج او تداوی کې ډیر مرسته وکړي تشکر زموږ د برنامه وخت پر کېدو ده نو تاسو دغه نه ډیر مننه کوم او امید چې په راتلونکي برنامه کې زموږ سره اوسئ او په ګډه باندې د مصیبتونو او افغانستان کې د سولې په خاطر باندې سره ګډ کار وکړو لطفا زموږ د دغه پیغامونو وسیله شي دا د خپل هیواد سره په بهر او په داخل کې شریک کړي په خارج کې په افغانانو باندې حکومت چې په مسؤلیت توګه باندې په داخل د هیواد کې چې هر څه کولای شي تماسونه ونیسي د خپل قربانو سره د خپل ادارو سره او حتی د خپل ولایت سره تماس ونیسي که د مملکت سره نشي کولای په خپل ولایت کې د ادارو سره هر نوع حکومت چې کولای شي دا وکړي موږ دلته په نړیواله سطح باندې د تلاشونه شروع کړی دي ورونه یو نړیوال کانفرنس درلوده په هغه کې د موضوع مطرح کړه چې افغانستان په پکې ضرورت لري او تاسو باید ورسره کومک وکړئ ځینو ادارو د افغانستان لپاره فندونه ټولول باندې شروع کړل نو موږ کوشش کوو چې دغه په خارج کې فعالیتونه موږ د واحد مرکز لاندې کچې تراوسه شو دا ورګټور پدې چې یو به د ګډوډۍ مخاوني ورشي او په ګډه باندې کار نتایج خوسيږي نو امید چې د افغانستان دولت موږ سره په دې کې ضرور اړیکه ونیسي موږ دغه سره اړیکه ته کوشش کړی دی نو چې دغه سره په همغږي باندې هغه کارونه چې موږ په خارج کې افغانان کولای شو دا باید موږ ترسره کړو لطفا مهرباني وکړئ موږ تاسو په خارج کې ډیر امکانات لرو خیر دې لږ زر گزاره وکړئ هغه ته خلک سخت غریب دي سخت په تکلیف دي سخت سومانه دي په کوم شکل کې چې کولای شي د خلکو سره کومک وکړي خپلوان ته ولګي خپلوان ته وایي چې غریبان ته ورکړي په خپل لاس ولګي په خپل اعتباري سړي باندې توجه کوي ان کا دولت سره په کومک کولای شي کا اچھا الله نه کومک کولای شي دغه تعاملات وکړي کوم ودان او په تربل برنامه پورې خدای سپارم بخره غواړم چې خبرې وزرزر کړې وي ځکه چې مواد زیات او باندې سره دلته شریک کړی تشکر پر خدای مسپارم کوم ودان With a distinguished commitment to excellence and taste, there's no substitute for authenticity. Take home something Mazador. Take home Ariana Sweet.